بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیزانو، تاسو د مفتی منیر شاکر دا ویډیو وګورئ. کې مې هم پوښتنه وکړه ولې دغه مسایل په فردي ډول دي، ولې داسې دارالافتا نشته یا یو علمي او اکاډمیک مرکز نشته چې دغه مسایل په سمه او علمي توګه وڅېړي، رامخې ته یې کړي، بیا به نو دغه ډول جنجالونه د اشخاصو ترمنځ نه وي. نظامی صاحب دستور یو نه دی، دوی بخاری مسلم صحاح ستات ځان ته دستور ګرځولی دی. که چېرې بخاری مسلم ابو داود د قرآن کریم شرح وګڼلی شي نو بس مسله به ختمه شي. شرح هغه وي چې د متن غلام وي او د متن محتاج وي او متن د هغې دپاره اصل وي. نو لہذا په شرح کې هر هغه خبره به قبول وي چې هغه په متن کې وي. لکه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د واده د 6 کالو او د 9 کالو خبره نن زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمن باندې داغ ګرځولی شوی دی او ټول خارجي قوتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګوته اوږدوي او د قرآن صریح آیاتونه دي د دې خلاف او د دې نصوص هم په روایاتو کې راغلي دي چې دا د 6 د 9 کالو کېدل دروغ دي. خو امت په دې نیوکه صرف د دې وجې نه نشي کوی چې امت قرآن یوازینی دلیل او دستور او آیین نه ګڼي بلکې الله سره شریک وي جوړ کړی دی د محمد رسول الله ته منسوب کتابونه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله نه دي لیکلي، ملایانو لیکلي دي. د ملایانو کتابونه د الله کتاب سره شریک شوي دي. همدغه د خلکو تشویشونه په دغه ډول څرګندونو لا ډېر تشویشونه او اندېښنې پارېږي چې ولس د چا ومني. تاسې وایي چې امت خلکو په دغه ډول شکونو کې اچولی دی، اوس هم په شک کې دی او ستاسې له خبرو سره دا شک لا ډېر راټوکېږي چې ولس د چا ومني. اصلا تاسې یو څه ورته وایاست، ګڼ نور ورته بل څه وایي. بیا هم هماغه پوښتنه چې ولې دغه ډول یو علمي او اکاډمیک مرکز نشته چې دا مسایل وڅېړي. آیا د حکومتونو کمزوري دي یا د علماو کمزوري دي چې په دې سره نه متفق کیږي او یو کیږي؟ عزیزانو، یو بیان مخې ته تیر شو، مفتی منیر شاکر چې مشهور منکر حدیث دی، د بی بی سی والاو سره یو انټرویو ورکړی وه عبدالله نظامی سره. هغه ډېر ښایسته اعتراضات په ده باندې کول، خو ده به ځان خلاصو او ده به په امام بخاري رحمت الله علیه په صحیح سته باندې به اعتراضات کول. ده دا کوشش کوي چې دا مفسر د قرآن دی او نور مفسرین په قرآن نه پوهېږي یا په احادیثو باندې نه پوهېږي او دا د ټول نه لوی مفسر دی او دا وایي چې بس ذلک الکتاب لا ریب فیه، په دې کې شک نشته. نو دا زموږ عقیده او نظریه ده، خو د دې شرح او تفصیل چا بیان کړی دی؟ نو بیا وایي که چېرې د دې دا شرح او تفصیل د قرآن شي نو بیا خو دا خلاف عقل خبره ده چې د عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح خلاف عقل ده. وایي موږ سره پرې ګڼ آیاتونه موجود دي. یو آیات خو موږ ته بیان کړه د عایشې رضی الله تعالی عنها په نکاح باندې چې مفتی منیر شاکر کوم اعتراض کړی دی د هغې جواب موږ په خپل مقاله د رد الالحاد کې اعتراض نمبر 25 کې موږ دا اعتراض را ذکر کړی دی او په دې باره کې موږ ګڼ وضاحتونه کړي دي چې د عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح عقلا او نقلا دواړه صحیح ده. عقل خلاف هم نه ده، موږ به له ثابت کو او د نقل هم خلاف نه ده. اصل کې خبره دا ده چې منکرین حدیث چې څومره دی اول لږ د دې تعارف تاسو سره پکار دی. د هغې نه وروسته به انشاءالله موږ د دې اعتراض په شوق سره واورئ. ډېر د فایدې درس دی او ستاسو دا ټول اشکالات به ختم شي. د منکرین حدیث تعارف تاسو سره کو. منکرین حدیث چې څومره دي لکه مفتی منیر شاکر دی، غامدي دی، انجینر مرزا وغیره څونه چې دي، نو د دوی نښه دا د مولوي صاحبانو اوله نښه دوی به کوشش کوي چې دوی ځان د قرآن کریم مفسر ثابت کړي. د دوی ګمان دا دی چې مخکینی څومره مفسرین تیر شوي دي مولوي صاحبانو دوی په قرآن باندې نه پوهېدل
او دوی د قران کریم د تفسیر حق ادا کول غواړي، نو ځکه دوی په څه کوي مولوي صاحبانو په احادیث مبارکه باندې اعتراضات کوي او تفسیر وکوي. دویم علامات د دوی دا دی چې دوی څومره ذخیره د احادیث مبارکه او چې دا دی کې څه تاریخي کتب دي، څه ذخیره د صحیح احادیث دي، نو دوی د خپل مطلب د پاره هغه صحیح حدیث پرېږدي او په هغه بې سنده تاریخي قول باندې عمل کوي. دریم علامات او د دوی دا چې دوی د وحی د احادیث مبارکه د وحی تسلیمولو نه دوی انکار کوي. دوستانو مفتی منیر شاکر هم یو قسم د وحی نه انکار کوي، ځکه احادیث مبارکه دا وحی غیر مطلوع دي. وحی دوه قسمه ده، تاسو ویلي علماء کرام باسي، طلباء کرام باسي، عام مسلمانان هم د دې خبرې نه خبر دي چې وحی دوه قسمه ده. یو وحی مطلوع ده چې کوم قرآن کریم دی او بل کوم چې تلاوت کولی شي، او یو غیر مطلوع ده چې کوم احادیث مبارکه دي. نو دوی یو قسم د دې نه اعتراض کوي. څلورم علامت د دوی دا ده د منکرین حدیثو چې دوی عقل ته ترجیح ورکوي د دین په معاملاتو کې. ځکه خو دا وایي د عائشې رضی الله تعالی عنها وایي نکاح چې ده وایي دا 9 کالو کې خلاف عقل ده. ولې خلاف عقل ده؟ په پروف سره دا خبره ثابت شوي چې په 15 کالو کې جنۍ مور جوړه شوې ده، حامله شوې ده، په 7 کالو کې 8 کالو کې 9 کالو کې هم خبره ده. موږ راځو خپل اعتراض ته چې موږ جواب ورکوو. عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی، امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې ذکر کړی دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي عن عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت اذا بلغت الجاریه 9 سنین فهي امراه. کله به چې جنۍ د 9 کالو شو هغه به ښځه وګرځېدله. نو د پیغلې ښځې واده په کوم قانون سره کوم ځای کې خلاف عقل دی؟ دا اعتراض که چرته معقول اعتراض به، دا اعتراض به په خیر القرون کې شوی وي. په خیر القرون کې د نبی علیه السلام په ذات مبارک باندې به دې معترضینو هر قسمه اعتراضات کول. کله به ورته نعوذ بالله جادوګر ویلې، کله به ورله څه ویلې، کله به څه ویلې. لیکن هېڅ کله د عائشې رضی الله تعالی د نکاح په باره کې هېڅ چا اعتراض ونه کړو. دا اعتراض په 15مه صده کې مستشرقینو وکړو او اوس تاسې د هغې دپاره کارکوونکي علما کرام په مسلمانانو کې پیدا کړي لکه منیر شاکر او داسې نور، دوی په دې باندې اعتراض کوي. موږ به درته دا په هغه وخت کې صحیح وی چې که چېرې په هغه عمر کې په 8 کالو 9 کالو 10 11 کالو عمر کې واده نه وی شوی او صرف د عائشې رضی الله تعالی عنها دا واقع صرف یو منفرد واقع وي، نو بیا به تاسو اعتراض کولی. موږ په دې خپل کتاب کې الحمدلله 15 واقعات ذکر کړي دي چې هغه کې په 8 کالو 9 کالو کې 11 کالو 12 کالو عمر کې به د هلک او د جنۍ دواړو واده کېدل. دا نه چې یوازې جنۍ به بالغه کېده، هلک به هم بالغ کېده. اول چې کوم دی ابو عاصم الضحاک بن مهلت رحمت الله علیه دا تهذیب الکمال، تاریخ دمشق، سیر اعلام النبلا په دې ټولو کې د دا واقعه ذکر شوې ده. هغه فرمایي وایي زما مور چې و په 110 هجري کې پیدا شوه، 110 کې او په 122 کې وایي زه پیدا شوم، 11 کاله د خپل مور نه کشر دی. دویم نمبر عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه د خپل پلار عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه 11 کاله کشرو. ولې صاحبانو تاریخ بغداد دغه شانته کې تاریخ دمشق، تهذیب الکمال، دې ټولو دا واقعیت راغستې دي. ولم یکن بینه و بین ابیه فی السن سوا 11 سنه. هیڅ فرق نو پکې د پلار او د زوی د عمر کې صرف 11 کاله فرق، د خپل د پلار نه 11 کاله کې شروع. دریم نمبر هشام بن عروه د فاطمه بنت منذر سره نکاح وکړله او دې وخت کې د فاطمه رضی الله تعالی عنها د فاطمه عمر دې وخت کې 9 کالو. تاریخ بغداد. سر نمبر معاویه رضی الله تعالی عنہ د خپل لور نکاح په 9 کالو په عمر کې چا سره؟ عبدالله بن عامر سره کړی. تاریخ دمشق او دغه شانته کې نور ګڼ واقعات دي. 5م نمبر امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل سند سره ذکر کړی دي چې وجنې د 13 کالو په عمر کې نیا وګرځېده. نو چې داسې ګڼ واقعات ذکر دي په حدیث مبارکو کې، موږ منیر شاکر ته داسې نور منکرینو ته وایو تاسو خو لږ د حدیثو نه ځان خبر کوئ، تاسو خو اعتراضات کوئ. په دې یو امام دارقطنی رحمت الله علیه چې کوم حدیث ذکر کړی دی په دې کې 2 جنکۍ د 9 کالو په عمر کې واده شوي دي. اول دا جنۍ واده شوه 9 کالو عمر کې، لوري پیدا شو، بیا چې هغه د لور 9 کالو شو هغه هم واده شو، بیا لور پیدا شو، ځکه خو دا نوسۍ وګرځېدل، ځکه خو دا نیا وګرځېدله. نو چې یو جنۍ د 13 کالو 19 کالو په عمر کې نیا ګرځېدلی شي، ولې صاحبانو نو دا څه خبره د خلاف عقل؟ خو هغه سړی ته په خلاف عقل ښکاري چې هغه څه وي هغه په پوره اسلام باندې عمل نه کوي، د مستشرقینو دپاره کار کوي، د غیر دپاره. دلته په دې قول د عائشې رضی الله تعالی عنها د نکاح په قول باندې 2 قسمه اعتراضات واردېږي. یو دا وایي چې دې کې دا لفظ د 10 چې دی دا زیات دی، نو دا خبره یاد ساتئ، دا د 19
دا د عشره لفظ چې زیات شو نو دوستانو دا خو دین کې تحریف شو. هر سړی به راځي سبا به د خپلې مدعا دپاره وایي به دا لفظ زیات دی او دا کم دی دا زیات دی. نه، څنګه چې الله رب العزت د قرآن کریم حفاظت کړی داسې د احادیث مبارکو حفاظت یې هم کړی د سند په ذریعه سره، په سند سره، په صحیح سند سره چې یو خبره ثابت شي دا به ته بیا منې مولوي صاحبانو. نو دغه شانته کې د خلاف عقل خبره هم نه ده. ولې چې بالغه جنۍ شي نو هغې کې د خلاف عقل څه خبره ده؟ نو دوستانو بنګ د مختصر غونډه کې وضاحت وکړو د مفتي منیر شاکر چې کوم د بي بي سي سره د انټرویو کړی ده. تاسو دا انټرویو مو اورئ او بیا تاسو دا درس هم اورئ او مخکې شیر کړئ چې د مسلمانانو د عقیدې حفاظت وشي. واخر دعوانا الحمدلله.